ماشاءالله سبحان الله. دا سیټ ته چې کوم تاسو ته مولي صاحب محترم ښکاري، دغه مولي صاحب محترم که تاسو وګورئ نو روان په کومه طریقه دی، خپې نشته، په خپو باندې شل دی، روان هم په لاسونو باندې دی او په ځمکه باندې چې دی خپل ځان راکاږي. خو دا کالي د علوم نبوت پټکې او دستارې په سر کو او دا کالي ځان د رسول صلی الله علیه وسلم د وارثانو په لیست کې چې دی دا شامل کو، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما دا د انبیاء کرامو وارثان دي. هر سړی هر مشر خپل وارث پرېږدي، رسول صلی الله علیه وسلم او دغه رنګې نورو انبیاء کرامو په وراثت کې علم پرېښی دی او وارثان یې د خپل امت علما ګرځولي دي. یقینا دغه کلیپ ما درې څلور ورځې مخکې هم کتلی و، خو چې نن مې مخې ته راغلو ډېر زیات تاثیر دی پکې او ډېر یو سړی په سوچ کې مبتلا کوي چې په دغسې حالت کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم د علوم نبوت دغه تاج په سر کو. بیا هغه خلکو ته په دې کې یو خاص میسیج دی، یو خاص پیغام دی چې هغې ته الله رب العزت ښایسته جسم ورکړی، په هر څه باندې برابري او بیا هم د دین زده کړه نه کوي، بیا هم د دین طرف ته نه راځي. یقینا د هغې دپاره په دې کې ډېر غټ پیغام او یو ډېر غټ عبرت دی پکې. دغه موقع ده العلم فریضة على كل مسلم و مسلمه. دا علم چې دی دا یاد ساتئ، دومره علم حاصلول چې انسان په خپله 24 ساعته زندگی تیره کړي، دا په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې فرض دی. تاسو یقین وکئ، یقین وکئ. ډېره په درد نه در سره دا خبره زه شریکوم چې اکثر واټساپ ته داسې ملګري میسیجونه وکړي چې عمرونه یې 13 کاله یې 15 کاله 40 کاله 28 کاله، یعنې غټ غټ عمرونه یې وي او ما ته میسیج وکړي وایي قاري صاحب موږ ته لږ د غسل طریقه وښایه، قاري صاحب غسل په څه باندې فرض کېږي، قاري صاحب د غسل کولو طریقه څه ده، په غسل کې کم کم څیزونه فرض دي. زه خو هغې ته هغه طریقه وښایم، زه خو هغې سره ډېر دغه ونه کړم، د خپل ځان او په د خپل زړه کې زه سوچ کوم که نه چې دغې مسلمان دغه 28 کاله او 13-15 کاله زندګي تېره کړې، ده به څنګه تېره کړي چې یو انسان ته 15 کاله پس دا سوچ راشي چې د غسل طریقه زده کول غواړي، نو تاسو سوچ کوئ چې هغه به دغه 15 کاله څنګه تېر کړي. ډېر د سوچ مقام دی او ډېر د افسوس مقام دی مسلمانانو ورونو. دغه موږ تاسو سره موقع ده چې د خپل دین په باره کې زده کړې وکړو. تاسو یقین وکړئ چې خلکو ته کلمې نه ورځي، مسلمانان دي، موږ سره خو د دنیا نه رابطې کېږي، زموږ خو دغه فیلډ سره تعلق دی. تاسو یقین په الله وکړئ خلکو ته کلمې نه ورځي. پښتانه او مسلمانان کلمې غلطي، منځونه غلطي، د منځ په مسایلو باندې نه پوهېږي، د منځ په رکعتونو باندې نه پوهېږي. نو لهذا دغه ټولې خبرې دي دا زده کول غواړي، د دې به موږ پوښتنه کېږي، موږ مسلمانان یو. که تاسو خپله آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دینی مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کېږي.